نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى د دین مخکې دا سوره مائده را روانه لومبه رکوع ده او پدې کې دا اوس دریم نمبر آیات مونږه اووی پرمو د دو آیاتونو تشریح او ترجمه بیان کړی و. دا سورت د ټولو مفسرینو په نسبت باندې اخیری غټ سورت ته چې پدې کې احکامات راغلي دي او دا داسې احکامات دي چې پدې کې بیا الله پاک څخه منسوخ کړی نه دي ولی چې دا په اخیری سورتونو کې دي. حجۃ الوداع کې زیات تر دا نازل شوی دی او جی لہذا پدې کې الله سبحانه وتعالی یعنی ډیر احکامات بیان کړی دي د حرام او د حلال او د هر قسم دغه دي. نو پرون دا خبره په دغه دوه آیاتونو کې شو چې ایمان والو یو خود عهد او پیمان خیال ساتي، یعنی عهد که چام وعده کړی وي نو چا سره نو دا هغه پابندي کوي. بلدار چې مونږه او تاسو په کلمه کې الله سره وعده کړی دا نو دا الله او د رسول عبادت هم کولی ولی چې دا وعده را کنه او مونږه مسلمانې په تور باندې کلمه وي مسلمانان شو نو اوس به د الله ټول حکومت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې دا منو نو علی به وعده وی کني که مونږ ردی خلاف کو د الله په حکومت کې کمی کو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه چلیږو نو بیا به دا د الله سره وعده به مونږ پوره کیږي نه پدې او بیا مونږ ته سزا ملاويږي. لہذا دا الله پاک فرمایي. بیا الله پاک دا زناور چې کوم دي چوپایان یعنی دا هغه د حرام او د حلال ذکر وکړو الله پاک فرمایي چې دي کې تاسو ته دا حلال کړی شي. تفصیل بیا وروسته راځي لکه مثال ګډه بیزه شوا غوا به خشوا او اوخ وغیرہ او داسې کنه داسې زونه چې کوم دینو حلال دي او بعضی سيزونه حرام دي په چوپایانو کې چې د هغه ذکر به بیا وروسته راځي. بل الله پاک دا فرمایل چې یعنی خکار چې کوم دې تاسو د احرام په حالت کې نو خکار بنه کوي ولی چې احرام تاسو تړلی وي نو بیا دغه وخت کې تاسو په احرام کې لہذا تاسو داغي په پابندې په وجه باندې نه بچاته اخکار خی او نه بچ کوم دې په خپل نیسي دغه بنه کوي. او بل الله پاک دا فرمایي چې دا الله سبحانه وتعالى شعائر چې کوم دي داغي به حرمتي مکوي. شعائر الله دا الله سبحانه وتعالى چې کوم دي نو غټ دادي چې بیت الله شریف ته مسجد نبوي دی یا دا ټول مسجدونه چې څومره دي نو دا شعائر الله کی راضی. صفا مروه ده او یا یعنی چې کوم یعنی کم کانی چې په کوم شیطانانو باندې وشتکیږي عرفات ته مزدلفه ده مینا ده
دا ټول شعائر الله دي، لہذا د دې بې حرمتي مه کوئ او د دې خیال ساتئ. او بل هغه قربانۍ چې کومې حرم شریف ته رواني او د هغې په مرو کې پټۍ ځوړندې کړي شوي د نښې دپاره چې دا د حرم دپاره وقف شوي دي، لہذا هغې ته څه مه وایئ. دا د الله په نوم باندې وقف شوي دي، لہذا هغې ته څه نه وایئ. او بل الله پاک فرمایل چې کله چې تاسو احرام بیا کولو کوئ نو بیا تاسو حلال څیزونه بیا خورئ. بل د یو قوم دشمني دي تاسو په دې څیز باندې وایي نه اماده کوي چې تاسو یعنی مخکې د دې نه منې کړي شوي وي د مسجد حرام نه، اوس تاسو د هغې په دغه کې چې کوم دی نو د هغې سره جنګ جګړه وکړئ. معاهده مې چونکې هغې سره کړې ده نو لہذا د هغې خیال وساتئ. او بل دا دی چې زیاتې مه کوئ یو بل سره، او په زیاتې کې د چا مرسته مه کوئ. الله پاک فرمایي چې په نیکۍ کې د یو بل سره مرسته کوئ، چې نیک کار څوک کوي په هغې کې ورسره مدد هم کوئ، ښودنه هم ورته کوئ. خو که څوک زیاتې کوي نو د هغه سره چې کوم دی نو په هغې کې مرسته او مدد مه کوئ، او بلکې د هغه که منې کولی شئ نو منې کوئ یې که نه. او د نیکۍ په کارونو کې چې کوم دی نو تاسو دا کوئ. او یعنی هر دا زیاتی کار نه ځان وساتئ، د هر د الله پاک د ناراستیا والا د کار نه ځان وساتئ. بس الله پاک دې کې وفرمایل اوس تاسو په خپله سوچ کوئ چې په دې باندې الله ناراضه کېږي او خوشحالېږي. کوم کار هم چې کوئ بس مخې ته دا خبره راولئ چې دا زه کوم کار اوس کومه زما اراده کړې ده، په دې به الله خوشحالېږي که خفه کېږي به. که چېرې هغه صحیح وي تا تر خپل زړه صحیح وي چې الله پرې خوشحالېږي نو خو ویې که، او که الله پرې خفه کېږي نو مې کوو. ولې که تاسو ته ظاهري فایده هم وي خو چې الله پرې خفه کېږي نو ولې کوئ؟ د آخرت نقصان مو دی. دنیا کې یو بعضې وخت تاسو ته لږه ډېره فایده ملاوېږي د هغې، خو لیکن په آخرت کې یو بیا درته غټ نقصان ملاوېږي. لہذا الله پاک دا وفرمایي. اوس الله سبحانه وتعالی تفصیلی ذکر د حرام او د حلالو کوي. هغې کې الله پاک اوس فرمایي حرمت علیکم، حرام کړي شوي دي په تاسو باندې المیتتو، هغه مردار چې په خپله مړ شوي وي، په خپل مرګ باندې طبیعي مرګ باندې یو شی مړ شو، چیلې ګډه بیزا غوا میخه اوښ وغیره څومره چې څیزونه دي حلال، او دی په خپل مرګ باندې مړ شو، د بیمارۍ د وجې نه مړ شو نو بس دی مردار شو، لہذا د ده غوښه به اوس نه خورئ تاسو. او بیا الله پاک بل شی فرمایي ودمو، او بهیدونکي وینه کومه چې لکه تاسو څاروي حلال کوي که نه، زمونږ بعضې مخکینی پښتنو خلکو به اکثر چې دا قرباني به هم کوله وروره لپه به ورته چاونیوه، چا به ورته څه کټورې لوښي ونیو او هغه وینه به یې راوایسته هغه به یې وڅکله. یعنې ګوره هغې ته دومره هم د مسلې چا وضاحت نه کړی چې دا بهیدونکي وینه به نه څکوي، خو د هغه له رګونو نه روانه دا حرام ده، لہذا دا وینه به نه څکوي. غوښې پورې لکه چې پوره وینه د څاروي نه وبهېده او بیا غوښې پورې کومه وینه لګېدلې دا پاکه ده. که د کراهت د وجې نه ته وینځې ووینځه، که فرض کا ډېرې کرکه نه کوي نو بس بغیر وینځلو یې خوړی شي، هغه ویه شو بس کار دی که نه. نو خو بهیدونکې وینه چې کوم ده نو هغه دغه ده، هغه حرام ده. او بل الله پاک اوس دلته فرمایي چې ولحم الخنزیر، او د خنزیر غوښه، او د خنزیر چې څومره آزادي دا په استعمال کې راوستل حرام دي. چا یې د هغه ویښته دي، د هغې د ویښتو نه بس بنین وغیره او دا څیزونه نه جوړوئ. د هغه دا چې کوم دغه دي څنګه نومې دی سرمن ده، اډوکي دي، څومره چې څیزونه یې دا حرام دي، لہذا دې نه به اجتناب کوئ. وما اهل لغیر الله، او هر هغه شی چې اغشت شوي وي په هغې باندې د الله نه ما سوا د بل چا نوم، لکه مثال د یو بت پخوانو یعنی مکې والا خلک چې کومونو وایي به د بت په نوم باندې چې کوم دی قرباني کوله، دا د هوبل دی، دا د پلانکي دی، دا د دې بت په نوم باندې مونږ دا ورکوو، لہذا دا حرام شو. قرباني به صرف د الله په نوم باندې. اوس د هغې په ضمن کې که هغه د الله
پیغمبر په نوم باندې هغه ته دا کې یا د الله سبحانه وتعالی د ولیانو په نوم باندې ذبح کې یا د هر چا په نوم باندې چې ته مختص کې دا ټول حرام دي تر دې د پاره تر دې پورې وایي چې د تقرب دا خلکو د پاره چې هغه کم خلک وي کاغه بوت وي او کاغه ولی وي کاغه پیر وي کارس وي دا هغه د قرب حاصلولو د پاره داغه درجه ته اورل ول تعالی یعنی چې د قرب ما ته حاصل شي نو دام حرام شي ولی چې دا غو ته وړي دي د پاره چې هغه باندې خوشحال شي اصل خوشحالي خدای الله نه کنه قرباني و صرف جان چې ته یو سیز اخلي او هغه ذبح کې نو هغه صرف د الله د پاره به دا جان ذبح کیږي د الله نه ما سیوا د بل چا د پاره دا جان نشي غشته ځکه چې د الله پاک دا جان ورکړي دي دا صادقي الله پاک چولې دا پیدایش د الله سبحانه وتعالى کړي او الله تاسو ته دا حلال کړی صرف د الله په نوم باندې بدا یعنی ذبح کیږي دلته کې صلی الله پاک دا فرمایي لغیر الله کې بس غیر الله د هر قسم دی یعنی د الله نه ما سیوا چې څومره سيزونه دا ټول غیر الله کې راغلي ټیک شوږي اوس الله پاک چې او فرمایل چې والمنخنقه او هغه چې مرشي وي لکه مړی راتاو شو یا پړې ورته واچول شو خپیه شو مړی پانسی غونته شو یا لکه غر را پریوتو مړی بس راتاو شو مړ شو بس دام یعنی په خپل مرګ کې راغو کنه لہذا دام چې کوم دی دغه دی والموقوذه یا پاغه باندې لکه په توبرونو دی والو په چاکوانو دی او په چړو دی والو او ساره تی وستل ذبح د الله په نوم باندې نکو او داسې په چړو چاکوانو او په توبرونو په دی باندې والو هغه مړکو لکه اوسم دې داسې قومونه شته چې هغه دا کار کوي کنه نو په دی باندې چې تا مړکو نو بس دام حرام شو والمتردیه او د برنه چې د غرنا یا د کوټینا یا د ارزنه روغورځیدو او مړ شو یعنی دا پاک خپل مرګ کې دا ټول حساب دي مل الله پاک اجتماعي تور فرمایل خو اوسې د دې د پاره دوباره بل ذکر فرمایي چې اسنه خلق دي کې مبتلا شي چې دا خو به حلال دي دغه به حلال دي بس هغه خو چې ساتي وته او تا ذبح نکو بس هغه مردار شو کنه والنصيحه یا یو ساروی بل ساروی والو په غری کې یا په سر والو یا په هر ځای باندې والو بس هغه باندې گزار برابر شو هغه مړ شو په خپل مرګ ستاسو ورتلو نه مخکې چې کوم دی نو هغه تاسو ذبح نکو بس هغه نه ساوتی و نو بس دا چې کوم دام حرام دی وما اكل السبع یا چې یو درندې خوړلې وي یعنی هغه زناور چې کوم په غاخونو سره خوراک کوي شیر شو او دا نور چې کوم سيزونه دي کنه لا یعنی زنګلي زناور چې کوم په غاخونو سره په مخکینو غاخونو سره او په دې باندې جام سره هغه خوراک کوي لہذا دا په دې کې ټول دغه شرمخان و غیره دا ټول الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو ذبح کوي دا ولې الله پاک دا فرمایل چې لکه مثال رو ګرځي یو ساروی او ته تاکدم وردو کو بس چاړه چاکو جو سره وا او هغه په مړې زر راخ کا هغه کې لګړې رسا او وینه ته وبایدا بس ټیک شو یا یو شرمخ یا یو سید یو شی په مخ واغشتو تا په دزو کو هغه او تختیدو هغه خلینه وګرځیدو خو صاحب کې دا مثال او لا ژوندې دی او تا په بیا چاړه راخ کو ذبح کول الله په نوم باندې دغه شاتي یعنی مطلب دا چې کوم هر یو شی چې هغه تا ژوندې بیا مونږ او چاړه په راخ کا او د الله نوم نه په واغشتو نو ذبح کو نو بس بیا ټیک شو دلته کې الله پاک دا فرق او صلی الله پاک د دین پس بیا دا فرمایي چې وما ذبح على النصب او هغه چې ذبح کړی شي په آستانو باندې آستانه تاسو آستانه فلان کې بزرګ آستانه نو دا آستانه خلکو د بوتانو لپاره په خوا جوړی کړی وي او سم په هندستان کې هندوانو جوړی کړی وي د مندرونو د بوتانو غټو بوتانو په نوم باندې آستانه جوړی کړی آستانه چوتوي او ځاغې نه کلمو هم دلته کې جوړ کړی دي
دا پلان کې بابا استانه دا زیر دا استانه دغه استانو ته بم نوړي لکه په استانو باندې خاص اورل او اغل ته حلالول نو دا خدای تقرب د پاره توړي چې نیمه ته د قرب حاصل شي کنه نو الله نه ما سیوا د بل چا تقرب پدې کې نشته لہذا تا یو شی ذبح قدل تقور د بابا پر رخبانه ورو بخا د پیغمبر علی السلام پر رخبانه یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو باندې بسونه صحابه چې هغه قرباني به کول یو به حساب پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې نیوا او هغه به چې کومه په فقرا او په مساکینو کې تقسیم کا نو دا هغه ثواب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه باندې ورغو او دغه شانتي د اولیاء کرام په نوم باندې ذبح وکا لکه الله ته ذبح وکا او دغه ثواب اولیاء کرام توبه خپل مور او پلار توبه چې چا ته دغه کې ثواب بخل غواړي نو ثواب بخل شي خو ذبیحه چې کوم دا هغه خاص طور د الله په نوم باندې باغ ذبح کیږي او تقرب ال الله په پکې مطلبي چې زمانه په دې خبره باندې الله راضي شي او چې کله کوم ثواب ما ته په دې باندې ملاو شي په دې قربانه باندې په دې قربانه چې ما ته کوم ثواب ملاو شي نو دا هغه ثواب زده دې پلان کې پیر سے یا ولی سے یا پیغمبر علیه السلام یا د مور او پلار یا د رشتہ دارانو د اقرباو د چا په نوم باندې وربخل شي ثواب ته بخل شي ایوانه تعالی خو ثواب درکې کنه چې د الله د پرتا یو ذبیحه وکا پای تعالی خو ثواب درکې اوس دغه ثواب ته بیا هغه مخ کې بخل شي دلته کې الله اوس دا فرمایل چې وان تستقسموا او د قسمت د معلومولو بالازلام پاغه تیرونو دا جواره سره دا یو قسم په کعبه شریفه کې د کفارو په وخت کې دا یو رواجو اوس د هغه مماثلت سره چې څومره رواجونه نو تاسو په دې زمانہ کې بیا پای باندې قیاس کوئ هغه داسې چې هغه به یو ترکش غټ به خو په هغه کې به ډیر لک په مزه کړه پکې دریم نمبر لک په مزه کا پکې لک په مزه کا کنه نو په کعبه شریفه کې به یو غټه تیله وا پای کې به ډیر شي غشو او په عای باندې به نعم او لا به لیکلي لکه مطلب دا دی مطلب دا چې هاو دا کار وکا او لا مطلب دا چې دا کار وکوا نو پچا بدالی کړي په چرته پيو کې به نعم لیکلو په سډیرو باندې بلا لیکلو لہذا که یو سړی به دغه تسلو چرته سفر ته بتلو یا یو کاروبار به شروع کولو یا به یو دغه کولو نو قسمت ازمایي چې دې ته مونږ تاسو وایو کنه چې دا به زماره پارخیو کنه وي لکه په سفر بتلو په خوا خو ډېر غټ سفرونه وکړه یعنی د میاشتو په حساب سره شام تبتلو چین ته یو خبر فاډیر ویلې سفرونه وو دا زماره پارخیو که خبني لہذا څه چلو شو چې هغه به دا لاړ مجاور لا او د هغه به هغه سره هغه تیله هغه په اختیار کې واغله به 200 یا 1000 روپے د نن سبا حساب سره مون خبرو لکه دا چې به ورکا هغه وخت سره باغی ورکول کنه نو دا به ورکه ورته وي چې ته زما قسمت وګوره نو هغه به یو تیر راوستو بیا وکاتو یاره بس او ته خو دې سفر لمزه چې لا براغو او چې نه هم براغو نو یا وی لا شوی قسمت بدیخي نو په دې طریقې سره بدی بیا دا بعض ذبیحه بدیو کې نو هغه به داسې کارو کو چې دی د کافرانو یو ترتیب دا جوړ کړو چې ټول په لکه مونږ ټول په یو پیسو باندې یو ساروي واغشتو مثالر سو کسان چیو نو بیا به په هغه باندې اس کوستو نو لکه ته په روپے کې اتانه ملاو شي او ته اتانه ملاو شي ته سلوانه ملاو شي ته انا ملاو شو چاته یې سم ملاو نشو دا جواری ده جواری شو قربانه کې ګوره تر الله په خدا فرمایي تاسو بلکې پتل باندې پورا یو شی او تل یو چې هر یو شی تاسو تقسیم شي او پورا یې سټوره ته ملاوي شي پورا پیسې ورکړي دي او پورا یې سوار ته ملاوي شي دا نه چې چاته سیرو چاته دړیو چاته من دا څه ونه راکړه نو لہذا د دې الله پاک رب فرمایي اوس د دې مماثلت کې چې کم بم رواج بوي
په کومه زمانہ کې او هغه د جوارح سره مماثلت لري لہذا هغه شی حرام دی. ها دلته کې الله پاک فرمایي چې دا یعنی په هغه تیرونو سره چې په کوم باندې هغه جواری کیږي او هغه سره یو قربانی وشي یا عرس وشي او هغه تقسیم پاغي باندې وکي ذالکم فسق. دا ټول خبرې چې الله پاک فرمایي وي ما کوم بیان کی نو دا د ګناه کارونه دي. د څه کارونه دي؟ د ګناه کارونه دي. اوس د دینه یعنی ځانو ساتي الله پاک دا مراد دې کړه چې اوس ځانو ساتي لکه دا ما خو تاسو ته بیان وکړو. الله پاک فرمایي او وې د دې سيزونو ځانو ساتي. اوس الله پاک فرمایي الیوم یئس الذین کفروا پنن ورځ باندې مایوس شو کافران من دینکم استاسو د دیننا فلا تخشوهم پس مې یریږي د دینا وخشون او یریږي زمانہ. الله پاک ګور عام اعلان وکړو چې د کافرانو نه مې یریږي زمانہ یریږي. نن ما استاسو دین مکمل کو او بس تاسو ته پوره د حرام د حلال د هر څه چې کوم دین مسائل مې ته بیان کړ نو تاسو چې کوم دین زمانہ ویریږي او بیا چې کوم دینو داسې کارونه مکوئ. الیوم اکملت لکم دینکم او نن مکمل کومنګا یعنی ما لکم تاسو ته دینکم استاسو دین واتممت علیکم او پورا مو کو پتاسو باندې نعمتي اغه خپل نعمت وردیت لکم الاسلام دینا او خوخ کو استاسو د پاره اسلام دین پتور باندې. یعنی نن دا دین چې کوم دی مکمل شو ځکه دی په باره کې فرمایي چې یعنی دا اخیری صورت ته چې په دغه کې الله په غټ د احکاماتو یعنی پورا والے کړو د دینه پس بیا د منسوخ آیاتونه نور راغلي بعضې د استغفار په باره کې او داسې آیاتونه راغلي دي چې هغه مطلب لري د الله د عبادت طرف ته هغه توجه ورکوي د الله یری طرف ته توجه ورکوي. داسې آیاتونه خو د احکاماتو د حرامو د حلالو یعنی بس دی کې الله پاک پورا والے او کو دین مکمل شو کنه. نو الله پاک فرمایي چې ما تاسو له دین خوښ کو اسلام نو په ټولو چت په دینونو کې اسلام چې کوم دی چت دین دی الله خوښ کړی دی. نو الحمدلله چې الله پاک موږ تاسو په اسلام باندې یعنی راوستي او په اسلام یعنی اسلامي کور کې پیدا کړی او په کلمه زمون پیدایش شوی او په کلمه کړي صحابه د دې کلمې لپاره څومره تکلیفونه تیر کړي. تاسو په خپل واورید چې یعنی خلک مسلمانان شو مور او پلار به بیا غنه پرېخو کور به نه پرېخو څوک به د کور وستو چاله به سزاګانې ورکولو بیړې به وتا چولې وي. دا ذکر مخکې تیر شوی دی. نو دا څومره تکلیفونه هغه سره د دې کلمې د خاطر د دې اسلام د خاطر تیر کړی دي او موږ خو پیدایشي ټول مسلمانان یو کړه ځکه موږ سره د دې قدر نشته د دې قدر کول پکار دي چې موږ ته الله کلمه نصیب کړی دا اوس د الله د احکاماتو باندې عمل وکړو. دا نه چې د دروغ د پاسه دروغ زمون هر کار د دروغ وي د دوکي وي دا د مسلمان شان نه دی. لہذا بھئی خپل کردار صحیح کو د مسلمانۍ کردار ځان کې راوړو که چې زمون کردار د قرآن مطابق نه دا وګوره کنه قرآن باندې هم پیګو نه او استاد تکینوم نه چې په ترجمه وایو. نو لہذا الله پاک ګوره ټول څونه ښکلي احکامات را لېږلي نو چې ته په پیښې نو بیا په عمل کې کنه او چې په خوش اوازه وایو او ځان کې نه پیو او بس وایو چې ثواب راته ملاویږي نو ثواب خو موږ ته ملاویږي په دې راته ډبل ثواب ملاویږي چې پاغي راته لسنه کې ملاوي په دې راته سلنه کې ملاویږي ولی چې په دې باندې ورسره موږ پیګو او چې کله پیښو نو بیا په عمل کوو. نو لہذا ټول د درس متعلقین څومره خلک چې دي څومره مرګري چې دي خدا مصممه اراده وکړي چې الله په احکاماتو باندې بټینګ ولاړو دروغ بدل نه پس نه وایو چاله به دوکه نه ورکو چا سره به فراډ دوکه هیڅ قسم داسې خبره وعده خلافی به نه کوو چې کوم الله پاک فرمایلی دي د دې ټولو حکمونو به پابندي کوو او چې کومې نه موږ منې کړي د هغې نه به منې کېږو. چا که زموږ پکې دنیاوي نقصان وي نو بیا به هم د هغې نه منې کېږو. وکړئ دا وعده زما خو وعده را. اوس الله پاک دا فرمایي چې
یو شی الله پاک اوس مستثنا کوي. ګوره دا ټول بیان الله پاک وکړو، خو بعضې حالات داسې راشي په انسان باندې چې هغه مري د الله ته زمونږ او ستاسو دا ځان نه دی، دا ورته ډېر زیات خوښ دی چې دی بیا هم د لوږې نه مړ نه شي. ولې چې الله پاک د رزق وعده کړې ده که نه، نو دا خو حرام دي. دا کوم څیزونه چې بیان شو الله پاک بیان کړ، مردار او دا ټول ارڅه، خو لیکن کله چې په ده باندې د لوږې د وجې نه مرګ طاری کېږي نو دی او بیا څه کوي؟ دی داسې شو چې بس یو ځای کې دی او بس د لوږې نه مري او هغلته مرداره پرته ده، نو هغلته خو بس رونه دی وایي چې اوس زه څه وکړم؟ نو دی او بیا که د هغې نه غوښه راشوکوي او هغه خوري نو هغه خوړی شي، هغه دته اجازت دی، خو د هغې دپاره هم شرایط دي. الله پاک هغه فرمایي اوس فمن اضطر، البته چې څوک مجبوره شي د لوږې نه، فی مخمصة یعنی د لوږې نه، غیر متجانف لاسم، نو هغه دې وخوري بغیر د رغبت نه، یعنی په کراهت سره دې وخوري چې بس کرکه ترې راځي خو او د الله د هغه خلاف دی، خو یا الله بس مړ کېږم نو دا لږ غوندې خوراک کمي وکړو نو بس لږ په دم کې راشم ځنګل نه بوځم، کدی دې ځنګل کې وماله مرګ راشي. لہذا دا شی که ما اوس لږ غوندې وخوړو چې زه پرې زما خپلو لاسو کې لږ دم راشي، دا خوراک وکړم او زه مقام ته ورسم. نو چې د ده رغبت نه وي دې طرف ته، په رغبت او په مینه یې نه خوري، او د ګناه کولو رغبت یې نه وي چې ګینې یاره بس ماړه څه چلو شو خدای که نه. او بل دا خبره ده چې مطلب دا دونه ډېره به هم نه خوري چې په مړه ګېډه وخوري، او نه به د دې دپاره خوري چې چسکې پې واخلي، رویته کړي او ډېره زیاته ترسکونه کړي او بس بیا پې شخوند وی او بس وروړه او داسې پې کوي که نه، او مزې پې اخلي. نه، الله پاک فرمایل چې بس صرف هغه ځان د بچکولو په دغه سره، یعنی دا په مینه داسې په مینه به نه خوري بیا، خو به د بچکولو په خیال باندې شي. نو الله پاک فرمایي فإن الله غفور رحیم، بېشک الله پاک بیا بخونکی او مهربانه دی. تاسو ته به دا نه غوندې چې کوم تاسو نه یعنی د دغه په وجه باندې کېږي نو دا به ته خدای پاک معاف کړي.